بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. محترم ناظرین و اوریدن کو اللہ دې زموږ د ټولو ظاهر باطن پاکی نصیب کی. دینه مخکې نشست کې مونږه دا اودس د وضو فرایض کوم هغه مونږه لوستیو چا سلورو. امید دې چې تاسو ته بیا دي د تکرار حاجت بنوي. نن مونږه دا اودس متعلق چې کوم سنت کارونه دي اودس کې چې کوم سنت دي کوشش کوو چې هغه مونږه اولولو بیان کو. سنت وایسته نو کتاب ته یاد شي نو مونږ په اوایلو کې د فرض او د سنتو وغیرہ تعریف کړی دی. خدای یاداش په تور باندې بیا عرض کوم چې سنت هغه عمل ته ویل کېږي چې پیغمبر علیه السلام همیش د پاره کړی وي، اسی یو ځل نیمه پرېښی وي. کولو کې ثواب دی، نه کولو کې ملامتیا ده. د پیغمبر قول، د پیغمبر عمل او د پیغمبر مخامخ کې یو صحابي عمل کړی وي او حضور علیہ السلام پاغي خاموشي اختیار کړی، دا ټول د سنتو اقسام دي. په اودس کې سنت کارونه کوم دي؟ نورمبه سنت په اودس کې غسل الیدین ثلاثا، درې ځل لاس وینځل. لوخي کې داخلولو نه مخکې یا مزید په مخ او بو اچولو وغیرہ اندامونو وینځلو هر سنه مخکې درې ځل لاس وینځل دا سنت دي. نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي اذا استيقظ احدكم من منامه، کله چې تاسو کې یو کس د خوب پاسي نو هغه دا لوخي کې داخليدو نه مخکې لاس درې ځل وینځي. ولی؟ اسلام د طهارت دین دی او فإنه لا يدري اين باتت يده، د ته پته نشته د لاس شپه کوم ځای کې تیر کړی، د بدن کوم حصے سره د لاس لګېدلې دی. اسلام د طهارت دین دی. درې ځل لاس وینځل په اودس کې دا سنت دی. لاس وینځل ډېر اوچت کار دی. او بیا دا چاردام کې هم او استنجا چې سړی کوي نو استنجا نه مخکې لاس وینځل سنت دی او استنجا نه چې فارغ شي نو هم لاس وینځل دا سنت دی. اکثر فقهای کرام فتاوی قاضی خان کې مثال او نور کتابونو کې فقهاو دا سے بیان کړي. دویم سنت د اودس کوم دی نو هغه په شروع کې بسم الله ویل دي. هر کار چې په بسم الله سره شروع شي هغه کې برکت ده. لاس وینځي او لاس وینځلو نه مخکې بسم الله یا د الله پاک یو نوم ایستل. روایتو کې کلمه شهادت هم راغلی چې کلمه شهادت وي یا تش بسم الله دی ویلي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله سنت په پوره شو. ځکه چې دې کې کار کې برکت راځي. نو لاس وینځل بسم الله ویل. دغه رنګي دریم سنت مسواک کول دي. مسواک کول دا سنت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لولا ان اشق على امتي، که زما امتیانو ته دا خبره ګرانه نه پریوته نو ما بدایتا حکم کړو چې هر ټیم چې اودس کوي تاسو پکې مسواک کوئ. نو مسواک تر دې حد پورې علما فرمایي چې اودس کې مسواک بل سنت دی او مستچ ودریږي دوباره مسواک کول بل سنت دی. چې مستودریږي اسه مسواک لکه وي امام شافعي رحمت الله علیه او بعض علما د مستودریدو په وخت کې مسواک کول سنت ګڼي. دا موږ امام صاحب صرف په اودس کې چې مسواک کول سنت ګڼي. او د مسواک ډېر فواید دي. یو په اویا چند ثواب په زیاتیږي او بل حدیث کې راځي السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. مسواک کول دا خلی پاکوالی دی
او د رب رضامندګي ده رب په رضا کی او عبادت په یو په اویا چندا زیاتیږي ثواب نو مسواک کول سنت دي دینه پس مزمزه کول خلک وباچول خلک دریزل وباچول دغه رنګي پوزه کې دریزل وباچول دا سنت دي دا سو سنت مې درته بیان کړ ان شاء الله دې سره نورم بعضی امور سنت دي ان شاء الله ابا آینده نشست کې عرض خدمت شي الله دې موږ له خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع توفیق نصیب کی ازکه چې هم پدې کې نجات او کامیابی ده الله دې په موږ ټول فضل کی او زموږ په عمل کې ځکه کوم پریشانی ده دا دې الله پاک ختم کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین